د قضا مطلب ده یو روزه دوباره نیول. د چانه د رمضان مبارک روزه قضا شوله پاتې شوه ځینې، نو چې کله هم هغه روزه دوباره نیسي دا ته وایي قضا. او د کفاره مطلب دا ده چې بغیر د څه نه هغې نه لګاتار مسلسل 2 میاشتې روزې نیول، په دې کې هیڅ ناغه دې هم نه وي کړې، تسلسل دې برقرار وي، نو 2 میاشتې مسلسل بغیر د ناغې نه تسلسل سره 2 میاشتې روزې نیول دا ته وایي کفاره. نو که چېرته دغه 2 میاشتو په منځ کې یوه ورځ هم د سړي نه ناغه وشي، نو بیا دا ټوله کفاره ځینې ختم شوه، دا سړی به بیا د نوي سر نه روزې نیسي. یو کس داسې ده چې هغه د کفارې روزې شروع کړي دي، په دا منځ کې یوه ورځ د روزه نه ونیوله، 10 روزې نیولې دي، منځ کې یوه ورځ یې پاتې شوه، بیا یې روزې ونیولې، نو د دغې یوې ورځې د ناغې په وجه باندې دا تېرې چې کومې د کفارې روزې دي دا ټولې ساقطې شوې. ناغې نه بعد بیا ابتداءً د شروع نه بیا دا تعداد شروع کوي د 1 2 3 نو د کفارې په منځ کې تسلسل ضروری ده، که چېرته هم ناغب کې وشي دا کفاره ټوله ختم کېږي. که یو سړی د بوډاوالي د وجې نه یا د داسې پخې بیمارۍ د وجې نه چې هغه بیماري د دغه انسان سره لاحقه وي همیشه یې ورسره، نو که چېرته دغه وجې نه روزې نیول ممکن نه وي، کفاره ادا کول دا د دغه سړي لپاره ممکنه نه وي، بیا به دغه شپېتو مسکینانو ته 2 ټیمه مړۍ ورکوي. نو چې کله هم 80 مسکینانو ته 2 ټیمه مړۍ ورکوي د خپل استطاعت او د توفیق مقدار برابر باندې، بیا د دغه انسان کفاره دا پوره شوله، کفاره یې ساقطه شوه. دا په هغه وخت کې ده چې کله یو سړی بوډا وي او د کفارې روزې نشي نیولی، یا دومره سخته دایمي بیماری وي چې دا سړی روزې نیولو باندې قدرت هم نه لري، ممکنه هم نه وي، بیا په یو وخت کې د کفارې دغه 2م ترتیب ده. د قضایي روزو په منځ کې تسلسل ضروری نه ده. که د چا نه روزې قضا شي 1 روزه 2 روزې 3 روزې 4 روزې، نو کفاره نه وي بلکې صرف قضا شوی وي، ځینې د منځ کې تسلسل ضروري نه ده. که 1 روزه دې ونیوله منځ کې بیا وقفه ورکړه، بیا بله روزه ونیسه، بیا وقفه ورکړه، بیا بله ونیسه، نو دا د قضا روزې دي، په دې کې تسلسل ضروري نه ده. لہذا که څرنګه بې ترتیبه یا په ترتیب سره دې ونیولې په دې روزې باندې هېڅ اثر نه راځي. درېمه خبره دا ده چې که د یو کس نه روزې قضا شوي وي، دا د روزو قضایي کوي یا د دغو روزې کفاره ادا کوي، بیا د دغو قضا د په یو انسان باندې خپله ضروري ده چې د چا نه روزې قضا شوي وي. نو دا داسې نشي کولی چې روزې ځینې پاتې شي یا کفاره په ده باندې لازمه وي او دی د خپل ځان په بدله کې بل یو کس د دغو روزو دپاره مقرر کړي چې تا ته به زه دومره پیسې درکړم او ته د ما په ځای باندې د دغو روزو قضایي وکړه. نه، داسې کله هم نشي کېدلی. روزې د تا نه پاته دي، ته به د دغو روزې قضایي کوې، د بل چا په ذریعه باندې د دغو روزو قضایي دا بالکل نشي کېدلی. د بیمارۍ په وجه که چیرې د کفارې په روزو کې وقفه راشي، تسلسل ختم شي، نو دا سړی به بیا د نوي سر نه روزې نیسي. هغه چې کومې روزې هغه کس نیولې وي هغه روزې ټولې ختم شولې. یو کس ته هغه کفاره شروع کړې ده، 10 روزې ونیولې، هغه نه بعد بیمار شه، 1 ورځ بیمار شه، 2 ورځې بیمار شه، د بیمارۍ په وجه باندې چې کومې دغه انسان مخته روزې نیولې دي دا د کفارې نه ختم شولې. چې کله هم دا انسان صحتمند شي بیا به دا سړی د نوي سر نه بیا د کفارې روزې نیسي. په دې کې بله دا مسله ده که چېرته یوه زنانه وي یوه ښځه وي هغه باندې کفاره لازمه شوې وي، په هغه باندې د کفارې والې روزې وي، نو په منځ کې دغې ښځې ته ماهواري راغله، مینسز ورته راغلل او د دې چې کومه خپله بیماري ده هغه ورته شروع شوله، نو د بیمارۍ په وجه باندې هغه تسلسل نه ختم کېږي، په منځ کې وقفه نه راځي. کله هم چې دا ښځه د دغه بیماری نه ماهواري نه ښه شي، هغه نه بعد بیا د روزې نیول شروع کړي، نو چې څومره هم د ښځې اول روزې نیولې وي هغه هم په د دې کفارې په روزو کې شاملېږي. مثال دا ده یوه ښځه ده هغې 10 روزې نیولې دي، هغې نه بعد د ښځې ته بیماری شروع شو، نو چې کله هم دا بیماری ختم کیږي
هغې نه فوراً بعد بیا روزې نیول شروع کړي د کفارې والې، نو اول چې کومې 10 روزې نیولې دا په هم د کفاره کې شاملېږي. نو چې کله هم دا ښځه 10 روزو نه بعد هغه 50 روزې نورې ونیسي، بس د دغې ښځې کفاره مکمله شوله. ابتداءً د شروع نه د یغو روزو نیول دا ضروري نه، ځکه چې ماهواري د حیض والا حالت د هر ښځه باندې راځي او شریعت په دې کې گنجایش ورته ایښی ده، ځکه چې دا د هرې ښځې سره وي. نو چې کله هم دا د خپلې ماهواري نه د بیماري نه ټیک شي، هغه نه باندې فوراً روزې نیول شروع کړي. هغه تسلسل برقرار ده، د ماهواري په وجه باندې تسلسل نه ختم کېږي. که چېرته د رمضان المبارک روزه وي، په چا باندې د روزې کفاره لازمه شي، نو که چېرته په دغه میاشت کې بیا یو داسې عمل وکړي، بیا یو داسې کار وکړي چې هغه خوراک وکړي یا څښاک وکړي یا جما وکړي، هغه سړي باندې بیا کفاره لازمه شي، نو په دغه میاشت کې د دغه ټولو قصدن داسې کار د وجې نه صرف یوه کفاره کافي ده. په هر روزه باندې مستقل ځان ته کفاره نشته. یو سړی د روزې په میاشت کې د داسې عمل وکړو چې په ده باندې کفاره واجبه شو، سبا باندې بیا داسې عمل وکړو چې هغه د کفارې د وجوب سبب جوړیږي، بیا داسې عمل وکړو چې هغه هم د کفارې د وجوب سبب جوړیږي، نو په دغه انسان باندې صرف یوه کفاره ده. د هرې روزې مستقله ځان ته کفاره نه ده، بلکې چې څومره روزې هغه ماتې کړې وي، خوړلې وي، د هغو به قضایي کوي او د یوې روزې بیا مکمله کفاره ورکوي او یو به د هغې قضایي کوي. او د کفارې تعلق دا صرف د رمضان المبارک د میاشتې سره ده. که چیرې د رمضان المبارک میاشت کې د داسې عمل وکړو چې هغه د کفارې د وجوب سبب جوړیږي، بیا په هغه صورت کې پتا باندې کفاره لازمه ده. او عمدن د خوراک وکړو یا د څښاک وکړو یا د جما وکړو، داسې کار وکړو چې هغه باندې کفاره واجبېږي، دا د رمضان المبارک د میاشتې سره خاص ته پتا باندې کفاره لازمېږي. او که چیرته د رمضان المبارک د میاشتې نه علاوه نفلي روزه وي یا داسې د رمضان المبارک د میاشت د روزې قضایي کوي، رمضان المبارک میاشت کې نه بله میاشت کې، بیا په هغه صورت کې که یو سړی عمدن داسې کار وکړي، بیا په هغه باندې کفاره نه لازمیږي، بلکې صرف د هغې روزې قضایي ده. نو د کفارې تعلق صرف د رمضان المبارک د میاشتې سره ده. که چېرته دغې میاشتې نه علاوه بله میاشت کې سړی عمدن خوراک وکړي، څښاک وکړي، نو په داسې صورت کې په یخ سړي باندې بیا کفاره نه لازمیږي، صرف د هغې روزې قضایي ده. داسې که یوه ښځه وي هغې ته د کفارې په منځ کې نفاس بیماری شروع شي، نو دا نفاس بیماری داسې ده چې دغې ښځې ته پته ده چې دومره وخت نه بعد د ما ماشوم پیدا کېږي او بیا د ما بیماری شروع کېږي، د نفاس والا وینه شروع کېږي، دا بیا هم د کفارې روزه ونیسي. نو چې کله د کفارې روزې په منځ کې د ښځې ته نفاس بیماری ولګېږي او دا نفاس چې کله ختم شي، دا ښځه بیا د نوي سر نه دوباره روزې نیسي. تسلسل چې کومه ده هغه ختم شو. په حیض کې معاف ته شریعت نه رخصت ورته راغلی ده، خو نفاس یو داسې بیماری ده چې دا همیشه نه وي، بار نه وي، دا کله ښځې ته وي. نو ښځې ته پکار ده چې په داسې وخت کې د کفاره ادا کوي، کفارې روزې دې نیسي چې په هغه وخت کې د نفاس خطره نه وي. نو چې کله ماشوم پیدا شي هغه نه بعد نفاس ختم شي، هغه نه بعد بیا شروع کړي، یا د په داسې وخت کې شروع کړي چې پیچې پیدا کولو نه مخکې هغه د کفارې روزې مکمل شي. نو که چېرته هم په منځ کې نفاس بیماری راغله، دا ښځه به د سر نه بیا د 1 2 3 نه بیا روزې نیسي. هغه چې کومې روزې نیولې وي هغه ختم شولې، بیا د سر نه دا روزې نیسي. تسلسل چې کومه ده هغه ختم شو. نو رمضان المبارک میاشت کې که چا یوه روزه وخوړله، هغه سړي باندې مثلا قصدن خوراک وکړي، څښاک یې وکړي، جما یې وکړله، نو داسې سړي باندې کفاره هم لازمه ده، د هغې قضایي هم ده. یوه ورځ به د هغې قضایي هم کوي او 18 روزې به هغه د کفارې والي نیسي. نو دغې تعلق صرف د رمضان المبارک میاشتې سره ده. او که چېرته دغې میاشتې نه علاوه بله میاشت کې دغه انسان قصدن داسې عمل وکړو، په هغه باندې قضایي ده او کفاره نشته.